أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام سپارہ آیات نمبر 68 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ دی آیات مبارک کی اللہ جل شانہ فرمائی کہ کم خلق زمون آیاتونو بس لوب ٹوکی کی استہزاء کی دا آیاتونو تکذیب کی دا آیاتونو نا انکار کی نو نبی علیہ السلام دا فرمائی چې دسی خلق تو اوینی او دی دا اللہ آیاتونو پوری استہزاء کی ٹوکی و مسخری کی دا اللہ دین پوری نو دا دی خلق سره بنکینی ترسو چې دی دا خبری پریخی نوی او کچره په خطای ور سره کینی خبره در نیروی او دا حکم در نیروی دا اللہ دا او کی ناستی ور سره نو دا یادیدون پس پر دغه مجلسنا راپاسی او دا خلق په پریدي نو فرمای و اذا رأيت الذين او هر کله چې تو ویني ها کسان یخوضون چې دوی عبس بحثونه کوي پزول بحثونه کوي فی آیاتنا زمون په آیاتونو کې فاعرض نو مخواړه عنهم د دوینا حتی تر دې پورې یخوضو چې دوی مشغول شي فی حدیث غیره په نور خبرو کې ترسو پورې چې دین نور خبرې نه دي شروع کړي او دوی دین پورې استهزاء کوي د دین تکذیب کوي د آیاتونو تکذیب کوي نو دی سره په دغه مجلس کې نه کینی و اما ینسینک او هر کله چې و اما ینسینک کو چری هیر کړي تعالی و اما ینسینک کو چری هیر کی لتانا الشیطان شیطان دا حکم دا کوم حکم دا الله فرمایو چې دسی خلکو سره باندې کینی چې کوم خلق د الله د آیاتونو تکذیب کینو کو دا حکم درنا و اما ینسینک کو چری هیر کی لتانا دا حکم الشیطان شیطان نو فلا تقعد نو تم مکینا بعد الذکر رست د یادیدو د حکمنا مع القوم الظالمین د ظالم قوم سره کم چې ظالمان خلق دی اغه د الله پاک د آیاتونو تکذیب کوي نو د دې خلکو سره کوچستان د حکم یېرو په یېره ور سره په دغه مجلس کې کیناستی او بیا د الله د حکم چې کوم دیر آیات شونه فورا دغه مجلس نه پاسا دغه مجلس کې د خلکو سره مکین نو د دینه مشرکین تم مراد دی دغه رنګ هغه خلق ته مراد دی چې کوم خلق غلط تفسیر د قران مجید بیانی یا هغه اهل بدعت ته مراد دی چې د قران مجید غلط تعویلات کوي غلط تعویلات ته آیاتونو نکی دا خلق ته مراد دی د خلکو سره به نکینه وما علی الذین او نشته دی به ها کسانو باندې یتقون چې دوی تقوادار وي من حسابهم د دوی د حسابنا یعنی دا کم خلق چې د الله آیاتونو پسې استهزاء کوي نو د دې حساب په دې متقیانو خلقو باندې نشته دی
وما علی الذین او نشته په هغه کسانو باندې یتقون چې دوی تقوادار وي من حسابهم د دوی د حساب نه، یعنی د دې مشرکینو یا د استهزاء کوونکو د حساب نه، من شیء هیڅ چیز. ولکن ذکر لیکن نصیحت پشته دی لعلهم یتقون د پاره دی چې دوی هم تقوادار شي. د دې آیت دوه معنی دي. یو مطلب دا دی، دوه مطلب دی. یو مطلب دا دی چې یو سړی په مجلس کې ناست دی او په دغه مجلس کې دغه خلکو دین پسې استهزاء شروع کړه، د قرآن د آیتونو تکذیب شروع کو، نو یو مطلب خدای چې پاسته دې ته راپاسې د خپل مجلس جدا کو، په ده باندې اوس د دې خلکو هغه نحوست او کم عذاب چې الله دې خلکو ته ورکوي، نو دې سړي باندې اوس دا عذاب نشته دی. البته د باندې یو خبره ضروری ده چې دوی به د خپل وس مناسب نصیحت او تبلیغ دغه خلکو ته کوي. د مجلس کې ناست دی او په دې مجلس کې د خلکو چې کوم دی د دین پورې ټوکې شروع کړلې، استهزاء شروع کړله، نو دی به د مجلس نه پاسي، خو د پاسېدو نه مخکې به د خلکو ته نصیحت کوي، تبلیغ به ورته کوي. دا خلک به د دې کار نه منع کوي د خپل وس مناسب، د هغې نه پس په دې راشي مجلس په جدا کړي، ته هېڅ قسمه نقصان نه رسي. یو مطلب یې دا دی. دویم مطلب یې دا دی چې یو مجلس دغه شانتې لګېدلی دی، د الله د آیتونو تکذیب پکې شروع دی، استهزاء پکې شروع د دین پورې، نو د دینی یا دنیوي ضرورت ته وجه نه دغه مجلس ته تلی شي، خو د باندې یو کار ضروري دی چې دی به دغه خلکو ته دعوت ورکوي، د خلکو ته به نصیحت کوي د خپل وس مناسب. نو تلی ورته هم د دینی یا دنیوي ضرورت ته وجه نه دغه مجلس ته شي، خو صرف خپل دینی یا دنیوي ضرورت ته پوره کوي، فوراً به بیا راځي واپس. البته دې خلکو ته به دعوت ورکوي، د خلک به د غلط کار نه منع کوي څومره وس چې دله الله ورکړی. نو ما علی الذین نشته په هغه کسانو باندې یتقون چې هغوی تقوادار وي، من حسابهم د دوی استهزاء کوونکو د حساب نه، من شیء هیڅ چیز نشته دی، ولکن ذکر لیکن نصیحت پشته دی لعلهم یتقون د پاره دی چې دوی هم تقوادار جوړ شي. دی ورته نصیحت وکړي او الله د دې د نصیحت او د د وعظ او د د تبلیغ د وجې نه دوی هم تقوادار جوړ کړي او د خپل ګناه توبه وباسي. وذر الذین او ته پرېږده الذین هغه کسانو نه، وذر الذین او ته پرېږده هغه کسانو له اتخذو چې هغوی نیولی دی دینهم خپل دین لعبا لوبې ولهوا او تماشه، لوبې تماشه، لوبې ټوکې دین چې کوم دی نیولی دی. وغرتهم الحیات الدنیا او دوی دوکه کړي دي ژوند د دنیا. نو دینا هغه څوک مراد دی چې هغه خپل دین لوبې ټوکې ګڼي، خپل دین لوبې ټوکې ګڼلی دی، یا د هغه خلک مراد دی چې کوم خلک د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوي. نو د بل چا عبادت کول دا هم لوبې ټوکې دي. الله ورته نه دی ویلی چې د بل چا عبادت کوي، الله وی صرف زما عبادت وکړي، او د بوتانو عبادت کوي، څوک د انوار او د سپوږمۍ عبادت کوي، دا ټول لوبې ټوکې دي. یا د هر هغه څوک مراد دی چې هغه خپل دین د لوبو ټوکو تابع کړی دی، لکه بعضې خلک چې کوم دی ډول دوپړه دی په خپلو عبادتګاهونو کې ایښي، نو دا دی د خپل دین د لوبو ټوکې د خپل دین نه جوړې کړي دي. نو الله وی دغه خلک ټول پرېږده. وذر الذین او پرېږده هغه کسان اتخذو چې هغوی نیولی دی دینهم خپل دین لعبا لوبې ولهوا او تماشه، یعنی لوبې ټوکې خپل دین نیولی دی. وغرتهم الحیات الدنیا او دوی دوکه کړي دي ژوند د دنیا. وذکر او ته نصیحت کوه. نبی علیه السلام د الله فرمایي او ټول امت ته مراد دی چې وذکر او ته نصیحت کوه به په دې قرآن سره، په دې قرآن سره د خلکو ته نصیحت کوه. ان تبصلا دا چې هلاک نشي، تبصل بسل دا راګیرولو ته ویلی شي، داسې راګیرول چې سړی په زوره سره ته راګیر کړي او هغه د خپل ځان خلاصولی نشي، دې ته بسل ویلی شي. ان تبصلا دا چې راګیر نشي نفس یو نفس بما په هغې عملونو سره کسبت چې د کړي وي. ته چې ورته نصیحت وکړې نو دی به د هغې عملونو نه توبه وباسي او هغه عملونه به پرېږدي، دا نفس بیا نه راګیرېږي، دا نفس بیا نه هلاکېږي. وذکر او ته نصیحت کوه به په دې قرآن سره ان تبصلا دا چې هلاک نشي، دا چې راګیر نشي نفس یو نفس
بما په هغه عملونو سره کسبت چې د کړي وي لیس لها نشته د دپاره یعنې د نفس دپاره من دون الله سوا د الله نه ولی څوک دوست ولا شفیع او نه څوک سفارشي بغیر د الله د اجازت د ده دپاره به هیڅ څوک سفارش کوونکي نه وي بغیر د الله د اجازت نو خلق په سفارش کوي د چا چې ماشومان بچي وفات شي په نابالغتوب کې دی به د خپل مور او د پلار او دغه رنګ چا چې د دی په جنازه کې شرکت کړي د دی سفارش پکوي حافظ قرآن چې کم د کمی زیاتی نه خالی وي نو دی به د لسو کسانو شفاعت کوي خو دا ټول شفاعتونه چې کېږي دا به د الله په اذن سره کېږي د الله په اجازت سره به کېږي او دا به صرف د مسلمان دپاره کېږي د کافر دپاره سفارشو نشته دی نو دلته فرمایي چې ولا شفیع هیڅ څوک په سفارشي نه وي د مسلمان دپاره بغیر د الله د اجازت نه ولا شفیع وان تعدل کو چېرې فدیه ورکوي دغه نفس وان تعدل کو چېرې دی فدیه ورکوي کل عدل پوره فدیه نو لا یؤخذ منها لا یؤخذ نو به نه غستلی شي منها د دې نفس نه کو دی د خپل ځان په باره کې فدیه ورکوي جرمانه ورکوي نو جرمانه به قبول نشي د نه مخکې تیر شوي دي چې څلور قسمه لارې د انسان د رهایې دپاره دي څلور قسمه یو دا چې انسان دی گرفتار شي په جیل کې حوالات کې گرفتار شي یو لاره دا چې څوک په ضمانت وکړي یو لاره دا نو دا هم د کافرانو دپاره نشته ده د هغې نفي الله پاک جل شانه قرآن مجید کې ویل یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعة ولا هم ينصرون داسې دي که نه نو دې کې دا څلور واړه لارې الله پاک چې کوم دی ختمې کړي چې د کافر دپاره دا څلور واړه لار نشي استعمالی دي نو دنیا کې خو یو لاره یو سړی به ضمانت وکړي دی به آزاد کړي کو دغه نه وي نو څوک غټ سړی به سفارش وکړي دی به آزاد کړي او کو دغه نه وي نو جرمانه به ورکړي مالدار به پیسې به ورکړي نو ځان به آزاد کړي او کو دغه نه وي نو کام قبیله به لوی وي نو په حوالات په حمله وکړي نو په زور به آزاد کړي نو دغه څلور واړه لارې د کافر دپاره په آخرت کې نشته دي نه سفارش ته دی نه ضمانتي شته دی او نه هلته د فدیه قبلیږي دی خپله جرمانه ورکړي جرمانه هم نه قبلیږي او دغه رنګې په الله پاک څوک زورور هم نشته چې دی په زور باندې د الله نه راخلاص کړي نو که دی خپله فدیه او جرمانه ورکړي دی نشي راخلاصېدی وان تعدل کو چېرې فدیه ورکوي دا نفس نو بیا دی هم نشي راخلاصولی کل عدل پوره فدیه پوره جرمانه لا یؤخذ نو به نه غستلی شي منها د دې نفس نه جرمانه هم هلته نه قبلیږي اولئک الذین دا هغه کسان دي ابسلو چې راګیر شوي به وي دوی بما په هغه عملونو سره بما د هغه عملونو په سبب سره کسبو چې دوی کړي وي لهم د دوی دپاره به شراب څکل وي من حمیم د ګرمو اوبو نه د ګرمو اوبو د جهنمیان جهنمیان به ډېر چیغې ووي چې موږ تږي شوي یو فرشتې به ورته اوبه پیش کړي نو چې کله ورته اوبه پیش کړي اوبه به دومره ګرمې وي چې کله یې دته خولې ته ورنږدې کړي نو دا ړومبنی شونډه چې دا به تندي ته ورسي دا بله شونډه به تر نامه ته راورسي دومره به د هغې تپ وي د هغې لوښي او د هغې اوبو نو چې دته ورنږدې کړي نو دی خو بیا سکي نه ځکه چې دی خو به وي چې ګرمې دي څه خو ګرمې اوبه نه دی خو په جهنم کې یخې اوبه غواړي که نه نو چې هغه ورته ورنږدې کړي په دومره ګرمې چې دا بره شونډه به یې بره تندي ته ورسي دا بله شونډه به یې نامه ته راورسي نو دی به بیا نسکي فرشتې به په زور ونیسي او دغه ګرمې اوبه به ورته ورواچي نو چې هغه ګرمې اوبه ورته ورواچي نو په خېټه کې چې سم دي هغه ټول به چې کوم دی لاندې ووځي کولمې او چې څه څیزونه به د خېټه کې دننه پراته دي دا ټول به ویلې شي د هغې په زور سره د هغې په تپش سره او ټول به ترې لاندې ووځي الله دې موږ بچ کړي اولئک الذین دا هغه کسان دي ابسلو چې راګیر شوي به وي دوی بما د هغې عملونو په سبب سره کسبو چې دوی کړي وي لهم د دوی دپاره به شراب څکل وي من حمیم د ګرمو اوبو نه وعذاب علیم او عذاب به وي دردناک بما په سبب د هغه څه کانو یکفرون چې دوی کفر کو وإذا رأيت الذين
او هر کله چې ته وویني هغه کسان یخوضون چې دوی عبس بحثونه کوي فی آیاتنا زموږ په آیاتونو کې فاعرض نو ته مخ واړوه عنهم د دوی نه حتی تر دې پورې یخوضو چې دوی مشغول شي فی حدیث غیره په نورو خبرو کې و اما ينسينك الشیطان کچر هیر کی لتان دا حکم شیطان فلا تقعد تمکنا بعد الذکر رستو دا حکم دا یادیدونا مع القوم الظالمین دا ظالمانو دا قوم سرا وما على الذين او نشت دی پها کسانو باندې یتقون جهغوی تقواداروی من حسابهم دی استهزاء کونکو دا حسابنا من شیء حسیز ولكن ذکر لیکن نصیحت پیشته دی لعلهم یتقون د پاره د دې چې دوی هم تقوادار شي وذر الذین او پرېږده هغه کسان اتخذوا چې هغوی نیولی دی دینهم خپل دین لعبا ولهوا لوبې ټوکې وغرتهم الحیات الدنیا او دی دوکه کړي دي ژوند د دنیا وذکر به ته نصیحت کوه په دې قرآن سره دوی ته ان تبصلا د پاره دی چې دی هلاک نشي ان تبصلا د پاره دی چې هلاک نشي نفس یو نفس بما په سبب د هغې عملونو کسبت چې دی نفس کړي وي لیس لها نبوي د دې نفس لپاره من دون الله سوا د الله نه ولی څوک دوست ولا شفیع او نه څوک سفارشي وان تعدل کچری فدیه ورکوي کل عدل پورا فدیه لا یؤخذ منها نواب نغستلی شي د دې نفسنا اولئک الذین دا هغه کسان دي ابسلو چې راګیر شوي به وي بما په سبب د هغې عملونو کسبو چې دوی کړي وي لهم د دوی دپاره به شراب څکل وي من حمیم د ګرمو اوبو نه وعذاب علیم او عذاب دردناک به وي بما په سبب د هغې ګناهونو په سبب د هغه څه کانو یکفرون چې دوی کفر کولو وإذا رأيت الذين او تبوینی ها کسان وإذا رأيت الذين هر کله چې د اووینی ها کسان یخوضون چې دوی عبس بحثونه کوي فی آیاتنا زموږ په آیاتونو کې فاعرض عنهم نو مخ واړوه د دوی نه حتی تر دې پورې یخوضو چې دوی مشغول شي فی حدیث غیره په نورو خبرو کې واما ینسینک الشیطان کچرې هیر کی تانه دا شیطان دا حکم و اما ینسینک الشیطان کچری هیر کی دا حکم ستان شیطان فلا تقعد تمکنا بعد الذکر رستو د حکم د یادولنا مع القوم الظالمین ظالمانو د قوم سرا وما علی الذین او نشت پها کسانو باندې یتقون چې دوی تقوادار وي من حسابهم د دې استهزاء کوونکو د حساب نه من شیء هیڅ چیز ولکن ذکر لیکن نصیحت پیشته دی لعلهم یتقون د پاره دی چې دوی هم تقوادار شي وذر الذین او پرېږده هغه کسان اتخذوا چې هغوی نیولی دی دینهم خپل دین لعبا ولهوا لوبې ټوکې لوبې تماشا وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړي دي دوی لره ژوند د دنیا وذکر به او د نصیحت کوه په دې قرآن سره ان تبصر نفس دا چې هلاک نشي او نفس بما په هغې عملونو کسبت چې د کړي وي لیس لها من دون الله نه به وي د دې نفس لپاره سوا د الله نه ولی څوک دوست ولا شفیع او نه څوک سفارشي وان تعدل کچری فدیه ورکوي کل عدل په پوره فدیه ورکولو سره وان تعدل کچری فدیه ورکوي کل عدل پوره فدیه لا یؤخذ منها نواب نغستلی شي د دنا یعنې د نفسنا اولئک الذین دا هغه کسان دي ابسلو چې راګیر شوي به وي بما په سبب د هغې څه کسبو چې دوی کړي وي لهم د دوی دپاره شراب مسکل وي من حمیم د ګرمو اوبو نه وعذاب علیم او عذاب به وي دردناک بما په سبب د هغې څه کانو یکفرون چې دوی کفر کولو سبحان الله بحمده سبحانک اللهم بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين